سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 15 الله تعالی مثال ذکر کو د پاره د توحید او مثال په دې انداز سره ذکر کو چې د الله تعالی د نور او د توحید مثال دا سره لکه تاخ کې چې دیوه کې دی او دیوه په شیشه کې وي او بیا تیلم داسې تیلی چې هغه صفای ایکی گن نئی جدید رڼا و څومره صفای دې ذکر لري مشکات نه مراد سینه د مؤمن او د مسلمان ده او د زجاجین مراد زړه د مؤمن دی شیشه سره مثال د زړه د مؤمن ورکو لاټین او دیوا غرنا خکې دا غیر رڼا صفای او زیاتې چې د کمی د شیشه خ صفای مکه به مشرانو زنانو د لاټین د شیشه خ صفا کړه سمپړق به وو د لپاره به صفا کړه چې هغه رڼا خو کی او صفاو کی اشاره دې ته کوي چې مؤمن خپل زړه دې چیرې نو هغه پاک ساته او صفا ساته ستا زړه چې کله صفای پدې کې شرکیات نه بدعات نه پدې کې د مسلمان رور سره کینه او بغض نه پدې کې ښه اخلاق او ښه نیتونه او خیر عادي وي دغه مؤمن او دغه مسلمان نو بیا بل ته فایده رسی او کنه د زړه د شیشه د خیرنه ده که خیرنه په شرک سره ده بیا خو بیخي فایده نشته که په بدعات سره خیرنه او ککړه ده نو بیا هم نقصان دی د سفارش د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به محروم وي نبی علیہ السلام وی حدیث مبارک کی راضی زو په حوض کوثر باندې ولاړم او امتیانو لګوبو ورکوم سکسان برا رواني زبیو پی جنم چې دا خو زما امتیان دي زکه زبې د چاردام د اندامونو نه پی جنم دا به پړقي او چې مال رانږدې شي فرشته براشي او غیب واپس کی وې زب आवाज وکم چې او صحابي دا خو زما ملګری دی را پرېږي چې بول ورکم وې ملائک به ما ته وې چې انک لا تدري ما احدثوا بعدك تا ته پته نشته ستانه رستو دي ستا دین سره سلو بکړې و ستا په دین کې د ځان نه چرې نه خبر نه نهسته وي بدعات هغه شروع کړي او د ځان نه کارونه به کول او هغه ته به د ثواب کارونه وي او نبی علیہ السلام وی زبویم سحق اللهم دی د پاره د تباہی دی د پاره تباہی تباری شي چې بدعات کوي د ځان نه کارونه جوړي او هغه ته نیک کار وي او د ثواب کار وي نبی علیہ السلام متخیره کړی نه هغه د خیره مستحق دی نو چې نبی علیہ السلام ورته خیرو کینو داغه نه بل ته فایده سورسی فایده رسیدل خو بیان کی دارنګي چې زړه هغه ککړ دی د زړه د شیشه ککړه ده په کینه باندې او په بغض باندې او په حسد باندې د دنم بیا بل ته فایده نشي رسیدي ځکه چې زړه کې کینه او بغض پروت دی د بل خیر خوای نه غواړي یا په دې زړه کې حسد پروت دی نو دې چرته دا غواړي چې زمانه د مسلمان دور پر لاړ شي یو هغه سره حسد کوي دیو چې څنګه ولخ پیوام چلان دی رو غرزوما نو د نبی ابل مسلمان ته فایده نشي رسیدي زجاجه ذکر کړه باریکی اشاره چې په دغه کې وکړي زړه پاک کا مؤمنه علی بچینو بل ته فایده رسی بلدارا چې په دې دیوه کې کم تیل لی نو یوقد من شجره مبارکه زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یکاد زیتها یضیء دا داسې اونې لري چې هغه اونه او د هغې هغه تیل ډېر قیمتي دي
دې کې اشاره کوي دې ته ستا د زړه دا ډېر قیمتي دی، دې ته به قیمتي خبرې نه نباسي، بیکار او فضول خبرې به دې کې نه نباسي. ستا زړه قیمتي دی، دا د مسلمان زړه دی، دې ته د کار خبرې نه نباسه، قرآن ورته نه نباسه، حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه نباسه، د مؤمن او د مسلمان خیرخواهي ورته نه نباسه. نو ته ورته څه نه نباسي؟ ډرامې ورته نه نباسي، خاکي ورته نه نباسي، ګانې بجانې ورته نه نباسي، هغه پکې یادې زړه خو دې دپاره نو، دا فضول څیزونه دي، ښه څیزونه هغه یاد کا، پردي عیبونه او پردي نقصونه هغې لرې په دې زړه کې ځای ورکړی دی او دا زړه یې د هغې نه ډک کړی دی. زړه خو داسې شی نه و، دا خو ډېر قیمتي څیز و، تا په دې باندې ککړ که. بیا وی یوقد یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، د دې دا تیل دومره صفا دي، دومره صفا دي چې ته تیلې وروړې لاني چې دې ته بیا لمبه کړي او بل ته چې نه هغه فایده رسوي، رڼا ورکوي. اشاره کوي دې خبرې ته مؤمن او مسلمان زړه دې داسې پاک وساته، داسې په دین باندې منور کا چې تا سره بل کس ملاویږي چې هغه ته مخې سره احساس کیږي چې دا سړی نیک دی، دا سړی زما خیرخوا دی. هسې نه چې ته ورسره په خولې ښې ښې خبرې کوې، هغه وایي د زړه دی ما ته پته ده، زړه کې دی بل څه دي او په خولې راته بل څه وی، خبرو نه هم اندازه کېږي که نه. په خولې چې نو ما ته یو څه وي او په زړه کې دی نو بل څه پراته دي. نه، داسې مه کوه، داسې دا زړه جوړ کړه چې بالکل پاک او صفایي، لکه څنګه چې د زیتون هغه پاک تیل دي، هغه پړق وي او چمک کوي، دقه شانتې چې نو پاک کا، چې داسې په دین باندې منور کا چې بل مسلمان هغه ته ویني او ستا په لیدو سره هغه ته پته لګي چې دا سړی سم سړی دی. بله اشاره ترې نه دا معلومیږي چې د یو مؤمن مسلمان تا ته میلاو شو، ځکه ګوره وایي یکاد زیتها، قریبه چې دا تیل د دې هغه لمبه وکړي او رڼا ورکړي. تا سره مؤمن او مسلمان میلاو شو، ته پوه شوې چې د ده ضرورت دی، دی محتاج دی په دې وخت کې، په دې وخت کې ما ته دې ویلې نشي او نه وایي زه د ده دا ضرورت په خپله باندې ترسره کړم چې دې خبرېږي چې ما ولې ضرورت ترسره کړي. قریبه ده چې رڼا وکړي، چې هغه خبرېږي چې تا د هغه په کور کې رڼا بله کړي. لکه ساده مثال به ورکړم، یو غریب کس دی او د هغه په کور کې بلب سوځېدلی دی، رڼا ورکره نشته، او ته خبر شوې، پته درته ولګېده او هغه سره پیسې د بلب د اخیستو نشته، هغه خبر نه دی او تا وله کور ته بلب لېږلی دی او هلته ورکره رڼا لګېدلې ده، هغه ته فایده ورسېدله، هغه به خوشحاله شي. داسې طریقې سره خیرخواهي د مؤمن مسلمان ولټوه چې هغه خبرېږي چې تا بیا کار کړي. مونږ یې خو داسې کوو چې ښې ورته مخامخ کړو، ځکه چې سبا موقع راځي چې د اثباتلو موقع خو وي که نه. ته هغه سړی نه چې زمونږ په روټو باندې لوی شوی، ته هغه سړی نه چې زمونږ په ګوجره کې به د چینو چای او روټۍ کوله او ستا کور ته به مې چینو خوراک درلېږه، ته هغه سړی نه. دا مونږ د دې لپاره ساتو، د هغې د وجې نه هغه فایده په نقصان باندې بدله شي. بلې اشاره معلومیږي چې ګوره ډیوه چې بله کړي نو ډیوه کې تیل سوځي، تیل پاتې کېږي نه، تیل ختمیږي. په هغه ډیوه کې چې کومه باتۍ لګېدلې ده نو هغه باتۍ هم سوځي، هغه هم پاتې کېږي نه، هغه ځان وسوځوي خو بل ته رڼا ورکړي، بل ته فایده ورکړي. مسلمانه ته هم داسې جوړ شه چې ته ځان ویلې کې او بل مسلمان ته خیر ورسوي، که دیني دی او که دنیاوي دی، دواړه ځان ویلې که. دې ته مه ګوره چې ما ته څه فایده ده، دې ته وګوره چې زما نه د مسلمان رور ته فایده ورسېږي، زه دې ویلې شم، زه دې ختم شم، خو چې ده ته فایده ورسېږي. او خصوصا په دین کې خو بیا دا انتهایی ضروري ده. دین فایده به ته بل ته هله رسوې چې ځان ویلې کې، ځان ستړی کې، ځان ښکته کې، هلې به بل ته دیني فایده رسوي. د انبیاو تاریخ وګوره، د صحابو تاریخ وګوره، خلکو ورسره څه څه نه دي کړی،
څومره زیاتی او څومره ظلمونه ورسره کړي دي. هغه زیاتی او هغه ظلمونه برداشت کړي دي او چا زیاتی کړي د هغه کوڅې له تللی دی، ورته دا خبره ومنه، دا حقه خبره ستا د فایدې ده. بیا ولې کول؟ دې ته یې نه دي کتلی چې یاره ده زما بېعزتي وکړه او ده چې نو زما سره زیاتی وکړو، زما سره ظلم وکړو. نه، زه به ده ته دیني فایده رسوم. دا اشارې چې نه هغه د دې آیت کریمه نه معلومیږي. دارنګې که دې ته سوچ کې چې اول ځان برابر کم، بیا به ګاونډي سره خیر وکم، ښېګړه به ورسره وکم. نه، خیر ښېګړه چې کې ځان نه به زیاتي کې. قل العفو. تپوس وشو نبی علیہ السلام نه چې یاره تپوس وکړه څه خرج کړو، د الله تعالی طرف نه وحی راځي. نبی علیہ السلام تو قل العفو، ځان نه زیاتي کا، ځان نه چې وشو کې او زیاتي کې او ورکې نه هغه چې نو بیا فایده کوي چې تا نه پاتې شي او ورکې نه هغه هم تا نه پاتې دی. هغه چې د دې د وجې نه احادیثو مبارکو نه معلومیږي هغه صدقه او هغه خیرات چې هغه سړی په ژوند باندې کې هغه د هغې نه ډېر بهتر دی او د هغې ثوابونه زیات دي چې دې وصیت وکړي چې دا دومره ځمکه زما د مرګ نه وروسته مدرسې له ورکوي، جومات له ورکوي، دا دومره پیسې چې نو فلاني ځای له ورکوي، دومره دیګونه راپسې پاخه کوي. د هغې نه ښه دا چې په ژوند باندې خیرات وکړي، په ژوند باندې. ولې؟ دې ته د ضرورت دی او دی یې لګوي، دې ته دی محتاج دی او دی یې لګوي، ځان نه زیاتي کوي. نو ځان نه به زیاتي کې او بل له به ښېګړه ورکې، ځان به ویلي کې او بل له به ښېګړه ورکې، علي به تا ته هم فایده میلاویږي او هغې ته هم. ډیوه ځان وسوځئ، بل له رڼا ورکړي، په خپله هم ورته رڼا میلاویږي، په خپله هم په تیارې کې نه. بل یو ډېره باریکه اشاره ته دا معلومیږي، ډیوه چې ولګی که نه نو دا رڼا خلکو له ورکوي، خو دا شور نه کوي، دا آوازونه نه کوي چې راشه ما رڼا کړې ده، وګوره ما یې قوم له رڼا ورکړه، دا شور نه کوي. بس خاموشۍ سره رڼا ورکوي او خلکو ته فایده رسیږي او تر کومې چې رڼا ورکولی شي رڼا ورکړي او چې وسوځي ختمه شي بس مړه شي. دغه شانتې چې ته هم چا د ښېګړه کې، که د دین ښېګړه وي او که د دنیا ښېګړه وي، شور به نه کوې، ځای په ځای لګیا یې او چې فلانې کار مې وکړو، فلانې کار مې فلاني نه مې چې دونه وړو لېږل، فلاني نه مې دونه دارو لېږل او زه به ځان یاد کړم. یاره بس چې دی نو کینو که نه نو بل کار هم نه وي، هغه چې نو درسونه دي او بیانونه دي او دا کوو او دا لګیا وي، دې لپاره چې خلک ووایي چې یاره ډېر تکړه دی او خلک ووایي چې یاره دا ډېر قابل دی او ډېر زیات محنت کوي، بس لګیا دی او شپه ورځ چې نو خلکو ته قرآن وایي. دا ولې؟ دا چې په زړه کې دا خبر راغله نو دغه عمل ورسره ضایع کېږي چې ستا نه رڼا بلیږي، خلکو ته په خپله پته لګي چې دغه ځای کې رڼا ده، خلک به درپسې راځي. ستا شور ته ضرورت نشته، د ډیوې رڼا ده، خلک په خپله باندې ځي، هغه اوازونه نه کوي. خاموشۍ سره کار وکړه، فایده به درته میلو شي. الله وایي یضرب الله الامثال للناس، بیانوي الله تعالی مثالونه خلکو ته. والله بكل شيء علیم، الله په هر یو څیز باندې پوه دی. دا الله تعالی په هر یو کار کې حکمتونه دي او د علم دی ورسره، نو د هغې د وجې نه تا ته چې دی نو خبرې کوي.